لکه دې کې یو مشهور واقعه ده، یو قصه ده. هغه یو شیطان و ابلیس لعین ویده کسان ولېږل په کار پسې، خپله ډیوټۍ پسې ولېږل چې شابه خپله ډیوټي سره انجام کړئ. ذهن ته مې دا خبره ناڅاپه راغله کېدای شي خطا یې وکړم، تاسو ټیک کړئ. وی دې چې کله دا شیطانان ولېږل مشر چې ماښام واپس راله نو د مشر دې تپوس کو د یو نه چې سی کار دې کړی سی چل دې کړی. وی ده ورته وی چې نن مې 2 کسان په جنګ کړو او یو راولګېد دا بلې قتل کړو، دا کار مې کړ. ماشاءالله ډېر ښکلی کار دې کړی، زبردست کار دې کړی دی. بل ته وی تا څه کړي دي؟ وی ما خو یو کس په لار روانو غلا مې پې وکړه. بل ته تا څه کړي دي؟ په بل کس مې زنا کړې ده. تاسو ډېر ښکلي کارونه کړي دي، همدغسې بچو دغسې کار به کوئ. څه به کوئ؟ دغسې کار به کوئ، دا صحیح طریقې کار دی. یو ګوټ پکې وي بل هغه ته وی چې تاسې چل کړی دی، هغه ته داسې په سپکاوي غونته کې وي. دا ګوټ شیطان ته نن سبا د ګوټو ته هم سپک کتلی کېږي، خو دا رامیان شیطانان دا که ګوټ پکې هم شیطان و. ده ته وی چې پلانکې تا پکې څه کار کړی، څه کارنامه دې کړې ده؟ دا غریب مختورن دی، دی چې کوسترګه ولاړ دی چې اوس ده ته څنګه وایم، دا خو مشر دی ابلیس دی. نو د ګوټ شیطان ورته وایي چې ما نن دا کارنامه کړې ده، یو ادنا کارنامه ده، خو ویلی نه شم، خوله مې پې بده ښکاري، اوس نور څه مې کړي دي دې څه وکړم؟ وي څه دې کړي دي خو کارنامه بیان که که نه. نو هغه ورته وایي چې نن ښځه او خاوند په کور کې په مینه محبت باندې خبرې کولې او د هغې په منځ کې مې داسې خبرې راوستې چې د هغې ښځې او خاوند تفریق مې راوست، جداوالی مې راوست. ښځه خاوند مې د یو بل سره په جنګ کړو، د ځان ته یې رانږدې کړو، لکه دا باباګان چې سړی ځان ته رانږدې کړو په سینه پورې له سر ونیسي، داسې رانږدې کړو. شاباش، همدغسې کار کوه. تا چې کوم کار کړی دی دا اعلی مرتبې والا دی چې ښځه او خاوند د یو بل نه جدا کړي دي، ښځه او خاوند د یو بل په منځ کې جنګولي دي. دا خو ته د انعام او د ایوارډ لایق، خو ته وایې چې دا ما وړوکی کار کړی دی. ټولو ته وایي چې د دې ګوند نه زده کړه وکړئ، ده چې نن کومه کارنامه کړې ده همداسې کارنامې شروع کړئ. نو زمونږ خلکو هغه د ګوټ شیطان هغه کارنامه شروع کړه. هغه څه کارنامه چې نن راشه په دې ښځه خاوند تعویض وکړه، نن راشه په هغې باندې وکړه، نن راشه په دیو باندې کوړې وکړه، سبا راشه په دیو باندې سحر وکړه. دا کارنامې سټارټ چې ښځه او خاوند د یو بل په منځ کې څه کوي؟ وجنګوي. دا به یهود هم دا کار کوي په سحر او په جادو سره.